محمود غزنوي خپل یو قصه بیانوي وای زما په زړه کې یو درې شکونه او هغه درې شکونه داسې و چې ما چاته ویل اولنۍ خبره دا چې زما د پلار نسبت ما ته کېږي چې زه د فلاني زوی یم نو آیا زه په ریښه د دې فلاني زوی یم او که نه یم نو اوس دا خو څوک چاته ویلی نه شي چې زما د خپل پلار په باره کې شک دی چې زه د ده زوی یم که نه خو څوک هم نشي ویلی نو محمود غزنوي وایي پړه کې مې دا شک و چې زه د خپل پلار حقیقي بچی یم او که نه دویم سوال مې دا و چې عالمان د انبیاو وارثان دي او که نه دي او وی دریم سوال مې دا و چې پس د مرګ ژوند او ورځ د قیامت شته او محمود غزنوي خپل واقعه بیانوي په یو علاقه باندې زما گشتو خپل نوکران را سره دي او روان یم ګورم د کبابو یو کړۍ لګېدلې او یو نوجوان دی هغه د کبابو د کړۍ مخه کې چې کم اور بل دی هغه اور ته ورنږدې شي کتاب ورسره لاس کې دی نو دا کتاب داسې دی اور ته ورنږدې کی په لمبه باندې ورنږدې کی چې رڼا پې ولګي نو هغه کتاب کې چې څه ښکاره شي نو دغه نوجوان تیارې ته لاړ شي او په تیاره کې هغه سبق یادوي لږ ساعت پس بیا راشي دا کتاب واپس د اور د لمبې ته ورنږدې کی چې رڼا پې ولګي دی په هغې کې څه دوه څلور ټکي وګوري بیا راشي واپس او تیاره کې ودرېږي وایي ډېر کرتې دا عمل وکړو وایي ما خپل نوکر ته آواز وکړو چې ورشه او دا هلک راوغواړه د هلک نه یو څو تپوسونه کوم محمود غزنوي له دا هلک راغلی دی د نوجوان نه تپوس کړو نوجوانه دلته څه کې دا نوجوان ورته وایي چې صاحبه زه خو طالب العلم یم او دلته راغلیم کتاب یادوم مسلې یادوم سبق یادوم نو محمود غزنوي ته نه تپوس کوي ایته چې سبق یادې نو اول دی اور لمبو ته کتاب مخامخ کې بیا تیاره کې ودرېږي شیبه پس بیا د اور لمبو له راشي بیا تیارې له لاړ شي دا څه معامله ده دغه نوجوان ورته وایي چې نور کله به زه رالم او زه به ولاړم کوم پورې سبق نو یاد نو ما به یادو دقلته به زه یو شان ولاړم آخر راته دا د کبابو چې د چا دکان دی دا کړي والا مالک دی غوسه شو چې زما د دکان مخه کې ولاړې زه دې پناه کړې منو ته اخواشه نو زما خو مجبوري ده نه زه راشم نو د دې لمبو ته دا کتاب مخامخ کم چې رڼا باندې ټکي دوه ووینم نو تیاره کې ودرېږم ټکي دوه یاد کم بیا راشم نو په دې طریقه خو د ده دکان مخې ته یو شان نه ودرېږم خفه کېږي او غوسه کېږي محمود غزنوي چې دا خبره واورېده خفه شو خپل نوکرانو ته وی دا طالب العلم ځان سره کې را روانې کې دغه طالب العلم خپل دربار ته بوتلی دی او بادشاه خپلو نوکرانو ته حکم وکړ ماته چې کومه شاهي د سرو زرو ډیوه لګېدلې ده هغه او په هغې کې د زیتون تیل او باتی کېدی او دې طالب العلم لی ورکه چې لاړ شي جومات کې ځان ته دا بلوه او د دې په رڼا باندې کتاب ګورو ماته دوا کوه محمود غزنوي یو طالب العلم سره دومره لویه نیکي وکړه او د دې نه پس شپه وه محمود غزنوي خپل دربار ته تللی دی او سر یې لګولی دی سترګې پټې کړي دي او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم محمود غزنوي له خوب کې راغلی دی او ورته فرمایي وی ای د سبکتګین زویا زما وارث سره دی تعاون وکړو پر ورځ د محشر به الله د دې بدلې تاله درکوي ګوره د محمود غزنوي اولنې سوال په زړه کې دا و چې زه د خپل پلار سبکتګین حقیقي معنو کې زوی یم که نه یم خو چاته ویلم نشي دویم سوال چې انبیای کرامو د عالمان وارثان دي او که نه دي چاته ویلم نشي دا سوال هم نشي کولی دریم دا چې په ورځ د مرګ پس ورځ د قیامت او د مرګ پس ژوندون شته او که نه اوس دا هغه درې خبرې چې چاته هم ویلی نشي چا هم ځان مطمئن کولی نشي ورته وفرمیل ای د سبکتګین زویا د دې نه معلومه شوه چې حضور چاته د بل پلار نوم نالي د اصلي پلار نوم وتالي نه ده ته ووي ای د سبکتګین زویا یعنی د مسلې حل د ته میلاو شو چې ته حقیقت کې د خپل پلار بچي دا شک دی بې ځایه دی
دویمه خبره زما وارث سره د امداد او تعاون وکړو نو د دویم شک دا چې عالمان طالبان دا د انبیا وارثان دیو کنه نو دغه شک شوبم ختم شو او حضور وته خدل چې زما وارث سره د تعاون وکړو یعنی دا که عالم نه که طالب العلم نه نو د سره چې تا امداد وکړو نو دریم شک دا چې ورځ د مرګ پس ورځ د محشر او د مرګ پس ژوندون شتاو کنه نو دغه متحضور دغه مسلې حل بیان کو چې تا زما وارث سره تعاون کو پر ورځ د محشر الله به تا بخي تعاون برسره دغه مسلو حل متملو شو او یو زیاتی خبره ده چې څوک د عالمانو تعاون کوي نو خوب کې ګوره حضور علیه السلام دیدار به ورته نصیب کیږي نو عالم او طالب العلم د سره به مرستم کې د به خیال ساتي د به ادب کې د به خدمت کې